دا پرلط مشرانو دا پرلط ذموارانو چې 50,000 کاله دا پر دا ځای کښېنې والله که دې الله نصرت و مدد وفرمایي. حکومت چې ستا سره ظلم کوي په دې کوي چې زه دوزخ له راځم او ته چې د دا نورو خلکو سره ظلم کوي دا په چیش کوي ته خو مظلوم یې. نو دلته موږ دا وایو چې پرلط والا مظلوم دی. نو دلته پوښتنه بیا د دغه ټرانسپورټ والا څه وکړه چې په زرو ګاډیانې درولې دي هغه ټول په چیغو په بغارو دي. هغه وایي وروره په لکو لکو روپۍ قسطونه راپسې دلته قسطونه راڅه غواړي هغه مالکان. دلته د کور یې ور پې نه لرو. دلته مې ګاډیانې ولاړې دي. ټول نظام چې دی هغه جام ولاړ دی. پر موږ حکومت ظلم کوي پرلط والا باندې پرلط راوالا ټرانسپورټ یې ظلم شروع کوي. اوس نو ته سره پرې کوه دا د پرلط هغه مشرانو ته ډېر په درد خواست کوو مه کوه دا کارونه مه کوه. تا الله پر تا یو څوک مسلط کړی دی او ته راولاړ چې پر بل چا مسلط شوې لکه ستا سره چې دی ظلم کوي تا ته پته ده چې حکومت ما سره څونه ظلم کوي. نو بیا دغسې و هغه خلکو دوم پته ده چې ته څومره ظلم ورسره کوې. منم څه غلطۍ په موږ کې منم ډېرې غلطۍ په حکومت کې دي منم څه غلطۍ په پرلط کې دي منم څه غلطۍ د ټرانسپورټ دي. خو اوس دا معنا نه ده چې تا زه در غاړه نیولی یم او زه دې در غاړه ونیولم نو زه خو دې تباه او برباد کړم. ظلم په ظلم نه میټاویږي ظلم په ظلم باندې نه ختمیږي. د الله رسول فرمایي ته به بد په ښو ختمه راولاړ سره دا خلکو سره احسان وکړئ تا ته خپلې ګاډۍ بوځي موږ خو هسې ورته مجبور یو هسې موږ و دې دیواله ته مخ دی تاسو مې ولې تباه کړي یاست. نو لهذا د حکومت هم خواست کوو چې د الله په خاطر لږ لاره ورکړئ دې خلکو ته و پرلط والا ته هم خواست کوو چې تاسو ته خو در معلومیږي درد هم در معلومیږي ظلم هم در معلومیږي مجبوري او پریشاني هم در معلومیږي. دغه ګاډیان والا ته لاره ورکړه. ګاډیان والا راغلی و هر یوه داسې ژړل تا به ویلې چې مور پلار یې مړی دی که څنګه حساب په دومره لوی مشکل کې یو طرف ته د پرلط غم را سره دی بل طرف ته د ځان غم را سره دی او بل طرف ته دا خلک زموږ هېڅ خبره نه اوري. یوه و دوې و پنځه ګاډۍ نه دي دا ما چې سره وشو وایي موږ ور وراچوو. یاره زه ډریور سره یم زه په روزانه باندې یم زه کلینر یم ګاډۍ د بل چا ده په قسطو مې اخیستې ده ته ولې زما ګاډۍ ته ور وراچې ته ولې زما د ګاډۍ شیشې راماتې تا د خپل ظلم دپاره زه ولې ډال جوړ کړی یم.